موجود یم تحصیل ناظم په ټګدام جناب نظامت خان پرنسل سره د هغوی به ما د بي اس ال په هکله تپوسونه کوو. نظامت خان صاحب ټول مخکې ستا ډېر شکریه چې موږ خپل قیمتي وخت راکړو. دا ته ووایي چې کوم د بټګرام سوپر لیګ په نوم باندې کې د ټورنمنټ منعقد شوی دی، په کوم کې چې زموږ د بټګرام پلیس ته موقع میلاو شوې چې هغوی ما ګیم کې خپل ټیم چې کوم دی هغه وښایي. تاسو به په دې غوښتنې غواړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم. د بي اس ال حوالې سره تاسو سوال وکړو. بي اس ال د بټګرام د بدلون یو اولنی ټورنمنټ دی او نن تاسو د ګراوند نه د دې خبرې ثبوت ملاویږي چې د بټګرام الحمدلله لوی تعداد کې نن خلک دلته موجود دي. په دې کې زه د بي اس ال د ارګنایزینګ کمیټې د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن او د میډیا خصوصي توګه باندې زه یو شکریه ادا کوم چې د دوی په کردار په وجه د دوی د پرفارمنس په وجه باندې نن الحمدلله اولنې میچ ته او کافي تعداد کې کوم د خلک هغه انجوای کوي. موږ غواړو الحمدلله چې په بټګرام کې د کوم چې د کېل مسلې دي هغه موږ حل کوو او د نوجوانان چې کوم دا موږ په یو پلیټ فارم باندې یو ځای کوو او دغه شان ایونټس چې کوم دی دا سګنی کالی په 2018 کې د دې آغاز وشو. ان شاء الله په 2019 او مخې ته آن ورته کوم دی موږ په دې کې ګورو چې کومه خامیانی دي ان شاء الله خبر لرکو او زمونږ भरपूर مرسته وي او موږ د بټګرام نوجوانان چې کوم دي د هغه د مستقبل لپاره دا زمونږ سوچ دی، دا زمونږ ویژن دی او موږ دا میسج ورکوم چې څنګه نن په دې ګراوند کې زه یو بدلون وینم او ډېر زبردست منظم طریقې سره نن دا میچ لګیا شروع دی. دغه شان په سوشل سېکټر کې هم په ایجوکیشن کې او په هیلث کې هم چې چا څومره ایکسپیرینس دی هغه خلک د مخې ته راشي او هغه په هغې کې څه کول غواړي نو انشاءالله موږ به ټول مرسته کوو. نظامت خان صاحب د بټګرام په طریقه کې یقینا تاسو او تاسو د خاندان یو ډېر لاس دی. که موږ وګورو د بټګرام په خاوره کې د بټګرام په نوجوانانو کې دومره ټیلنټ دی چې زموږ پلیرز دي مانسري سره ارتباط سره لګېږي. بیا زموږ د بټګرام پلیز چې کوم دي هغه په انټرنیشنل ټیمونو کې لګېږي، خو له بده مرغه زموږ په ضلع بټګرام کې پلیز د پارګراوند نشته. نو په دې خلاص موږ تاسو تعلق هم پی ټی آی سره دی او په سپورټس کې بیا خاص کر کرکټ کې د خان صاحب ډېر ښه ویژن هغه لري. تاسو بټګرام کې ګراوند لپاره څه کول غواړئ؟ بټګرام ګراوند لپاره چې کوم دی پیسې آلریډي څنګه چې صوبایي حکومت پالیسي وا چې په هر تحصیل کې به یو پلی ګراوند جوړیږي. د بټګرام د ګراوند پیسې چې کوم دي هغه زموږ په ډسټرکټ اکاونټ کې پرتی دي چونکې د ځمکې چې کوم ځای دی هغې سلیکشن شوی دی او په هغه ځای باندې خلک تللی های کورټ ته هلته په هغې باندې سټی راوړی دی. موږ کوشش دا کوو که په هغه ځای باندې دا مسله زر هواره شي خو ډېره ښه پي کېدی شي چې موږ په دې باندې ریویو کوو چې یاره موږ بل ځای والو خو چې دا ګراوند زموږ نه خراب نه شي او دا زر ته زره موږ جوړ انشاءالله او جوړو به زموږ په هغې باندې فوکس دی انشاءالله او ډېر زر کوشش کوو چې یاره دا ګراوند چې کوم پیسې موږ له منظور کړی شوي دي هغه موږ زر ته زره یوټیلایز کړو. لکه څنګه چې ما تا ته ووایي چې نن الحمدلله دا کوم میچ لګیا دی دې کې څومره ښایسته نوجوانان او څومره ښایسته پرفارمنس کوي لګیا دي. نو د دې نه دا ثابت دی چې بټګرام کې د ټیلنټ کمی نشته خو چونکې اپارچونټي نشته انشاءالله دا د سپورټس مسله چې کومه ده د گیم د ګراوند دا د نوجوانانو د وخت ضرورت دی او زموږ اول فوکس دا دی انشاءالله چې دا د ګراوند مسله موږ زر ته زر به دي حل. دا ته ووایي چې زموږ چې کوم ایم این ای دی هغه هم د طریق انصاف نه دی، کوم زموږ ایم پی ای دی هغه هم د طریق انصاف نه دی. نو د ګراوند په سلسله کې هغه څه پورې څه کوي دي او څه کول غواړي مخې ته؟ زما اولنې دغه چې کوم د تاج خان نه هغه دا چې شکر الحمدلله تعالی الله کامیابي راکړه د بټګرام خلکو تعالی یو لوی عزت او منډیټ سره ته ولېږلي. نو ستا به اول کوشش دا چې راته د پلی ګراوند مسله چې کوم د نوجوانانو ده دا به ته حل کړې او دا کمټمنټ هغه ما سره کړی دی او بلکې ما سره په دې کې رابطه هم کړې ده چې زما کوشش دا دی لکه څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې هر حالت مني که دغه ځای نه نو بل ځای خو به هر حالت چې څومره زر کېدی شي به دا کوشش کوم چې یاره زه په دې باندې کار شروع نو انشاءالله دا زه پر امید یم چې د اولني کال کې چې کوم دی د ګراوند مسله به یو طرف ته راځي انشاءالله. زموږ چې کوم کتونکي دي یا بټګرام چې کوم عوام دي هغوی ته باید د بي اس ال په هکله باندې څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه خو دا وایم چې بي اس ال ما څنګه ووایي چې دا د بدلون د سپورټس خاص کر د نوجوانانو د سوچ د فکر لپاره دا اولنی سټپ دی. نو زما دا خواست دی د بټګرام نوجوانانو ته چې هغه په دې کې بھرپور شرکت وکړي، په دې کې حصه واخلي. چا چې حصه نه ده اخیستې هغه د تماشایي په حیثیت باندې هغه دلته راځي او دا دې انجوای کوي ځکه چې دا اولنی سټپ دی چې دا انشاءالله کامیاب شو نو نیکسټ موږ ته به د دې خبرې احساس کېږي چې یاره دا ګراوند مسله ده، دې سره د ناستې مسله ده، دې سره نورې چې کوم ریلیټډ ایشو دي هغې ته به زموږ فوکس کېږي او انشاءالله موږ به د هغې د حل کوشش کوو. نو زما ټول بټګرام دپاره چې کوم دی د بټګرام اوسېدونکو ته دا خواست دی چې د ټورنمنټ
دا دې اپریشیټ کی او د دې لپاره چې کوم د دې کې بھرپور کردار ادا